د پښتونخوا صوبې دا کروندګر د سپرلي د موسم د غنو کرل پیل کړی دي او د غنمو په فصل کې د 10 کالو راځي په خواني توم 77 کری خو په دې نه خبر چې د نوې نسل تخمونه راغلي دي او پیداوار یې زیات دي. خو د به خبره لامل په دې قانع دي چې د زوړ تخم غني پیداوار زیات دي. شاباچا د غنو کروندګر دي په دې خلوي د سپرلي کرونده او غنمو کې غني کړو 77 غني نه د مرض نه حساب یو د ماشکه غونډه کې هغه مجسپره کوم ملخ نه او چې سپره په وسه ختم شي پیداوار خړې ده دغه لمونه چې موږ دا زړه تخمونه دا کړو دا پیداوار مخ کې غوړم خدا او کېږم خو او خوري ډېر نه غواړي. خو سیړونکو وایي چې د مردان د غنو د تخمونو سیړنیزې ادارې شوګر کرافټ ریسرچ انسټیټیوټ نوې قسمونه ایجاد کړي دي دا کم چې نه یوازې پیداوار زیات دي بلکې د ناروغو پر اثر هم دي. خو شرط دی چې دا به د اگست یا سپتمبر په میاشت کې کړل کېږي او د زیات پیداوار لپاره د باید کروندګر خپل د غنو کر اسو ته واړوي. ډاکټر سید اصغرعلی شاه شوګر کرافټ ریسرچ انسټیټیوټ ډایریکټر دی په دې خلوي هغه کې څه زمیندار چې د کنه 77400 غنې لا تر اوسه هغه چې د کنه کری خو 77400 باندې به انتها چې د کنه بیماریان راځي او ور سره چې د کنه هغه کې چنجي راځي. نو زمونږ چې کم سفارشات دي هغه چې کم قسمونه د دې ادارې جوړ کړی دي هغه کې مردان 2005 ته هغه کې چې د کنه ګل رحمان 2017 دی هغه کې زمونږ اسرار شهید 2017 دی هغه کې مردان 2021 ته هغه کې چې د کنه کيوم مونږ سره دغه 15 ورایټیز چې د کنه مونږ ریکمند کوو او په دې شرط سره مونږ یو فرموم ته اغشته دی چې دا تخمونه تاسو خپل گاوند کې خپل چې د کنه کلی کوسه کې خپل نور زمیندارونو ته ورکه. نو دا چې کوم کرونده دا چې کوم موسم بهار کرونده دا دیم زمیندار دا د سینه چې نه دی خو زمیندار ته نقصان دی د دې پیداوار د چې کوم د اسو چې کوم کرونده دا د هغه په نسبت د دې چې د کنه چې کوم پیداوار دی هغه الټیمیټلی کمیږي. نو زمونږ یو ځل بیا زمیندار ورونو ته خواسته چې تاسو خپل چې کوم کرونده ترجیحات دي هغه د اسو طرف ته چې د کنه راواړوي. د مردان شوګر کرافټ ریسرچ انسټیټیوټ تیر کال 16,000 من د نوې تخم غني پیدا کړي وو کم چې په 1 لک ایکړ ځمکه کړل شوی وو او د چارواکو په وینا دوی توقع لري چې سخت کال په هغه کې 3,000 ایکړ اضافه وشي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400